ډاکټر صاحب چیرته دی؟ ډاکټر صاحب خو په چوټۍ دی جی. په چوټۍ دی؟ دا څنګه کېدی شي؟ نو بل ډاکټر یا بل ډاکټر خو بدل شوی دی او لیډي ډاکټر لا نه دی راغلی. نور عمله صاحب لا څوک هم نه دی راغلی. او ته څوک یې؟ زه خو صاحب اردلي یم. تاسو مریض د ښار لوی هسپتال ته بوځئ. عجیبه ده. صاحب زه څه کولی شم؟ ستاسو مریض راته په تکلیف کې ښکاري. د اکسیډنټ چېرته وشو؟ دا امان آباد سره یو بس او ویګن وجنګېدل. زه خو په لار روان وم. نور خدای خیر که څو پکې زیات خوږ نه و. دا یو کس پکې خوږ و. نو ما خپل موټر کې راوستو. اوهو صاحب زر کوئ، مریض ډېر فریاد کوي. زما په خیال سر یې خوږ شوی دی. ګل اکبر کاکا کم ځای دی خوږ دی چې د ښار لوی هسپتال ته لاړ شو؟ پته نشته، دا لاس مې خوږ دی او سر مې ډېر درد کوي. چا ته اطلاع ورکمه؟ وکیل صاحب ته چېرته وې؟ وای زه خو ښار ته روان وم، خو ما وی چې دلته به درته زر څوک پټۍ وکړي. نو که بیا زیات تکلیف یا ضرورت وي نو د ښار لوی هسپتال ته به مې بوتلی وې. نو کور کې خو څوک شته نه؟ وای زرشاد ته د اطلاع ورکړه نو ښه به وي. ښه ډېره ښه ده. زه هم هغه خبرومه. زرشاد ته ووایه چې زمونږ کور ته اطلاع ورکړي. هلو السلام علیکم. السلام علیکم. څوک خبرې کوئ؟ زه خو زرشاد سره خبرې کول غواړم. هغې خو کور نشته. تاسو وکیل صاحب خبرې کوئ؟ او زه ناصر خبرې کوم. زرشاد چېرته تللی دی؟ لاهور ته تللی دی هغه. اوهو خیر خو دی که نه وکیل صاحب؟ خیر دی. ګل اکبر کاکا اکسیډنټ کړی دی او دا وخت RHC کې دی. ما ته وی چې زرشاد ته فون وکړه چې زما کور ته اطلاع ورکړي. ښه ډېر خو خوږ نه دی. نه ډېر خوږ نه دی، خو دلته RHC دی، وړوکی هسپتال دی، خو ډاکټران پکې نشته. زه د ښار لوی هسپتال LRH ته بوځم. تاسو یې کور ته خبر ورکړئ چې څوک راشي ورله. ډېره ښه ده، زه کوشش کوم. اوکې ګل اکبر کاکا زرشاد خو نه و، لاهور ته تللی و. ورندارې سره مې دې خبرې وشوې. زه چې ځو د ښار لوی هسپتال ته. اوی ښه لږ په کلار. وی خدایا دا څه وشول؟ خدایا پاکه نور پکې څوک خوږ دي که صرف زما قسمت کې دا دردونه وو؟ السلام علیکم. وعلیکم سلام. بیبي تاسو رالی؟ نور څوک؟ ما خو د لالا کور ته اطلاع کړې ده. ولې څوک نه دي راغلي؟ لا تر اوسه خو څوک نه دي راغلي. لالا چېرته دی؟ ښه خو دی که نه؟ دننه واټ کې دی. ښه دی، خو زما په خیال ورځ نیمه بدل دی. راځئ چې ورشو. السلام علیکم لالا. وعلیکم السلام. های ورندارې ته؟ او لالا ما خو خانکبرې ته مې اطلاع کړې ده، را به شي. ته راغلې راته ورندارې، زرشاد نه اوسه؟ لالا هغه نشته، لاهور ته تللی دی. ما وی چې زه به لالا له لاړه شم. څنګه یې؟ زیات خو نه یې خوږ که نه؟ نه ورندارې، خدای خیر کو. دې سر باندې راته زما خیال دی څو ټانکې لګولي دي او دا لاس مې خوږ دی، پټۍ دې راته تاو کړې ده. لالا دا ته چېرته تلې او دا څه چلو؟ زه خو ورندارې ویګن کې ناست وم، ښار نه کور ته تلم، بس مخامخ نه یو بس راغلو، بیا نه یم پوه شوې چې څه چلو شو. هلته هغه وړوکي هسپتال کې په ځان پوه شوم. پته نشته چې دا وکیل صاحب خدای ته چېرته نه راوستو. سی هسپتال ته ورسولم او بیا یې دې لوی هسپتال ته راوستم. لالا دا څه وخت و؟
اکسیډنټ دې څه وخت کړی دی؟ ورندارې سهار نن سهار دلته خو یې راته سستنې منې مولګولې لږ ساعت ښودومه اوس 15 منټه وشو چې راویښ شوم دردونو مې لږ ارام کړی دی ډاکټران څه وایي؟ نور خو ماته څه پته نشته وکیل صاحب ته به یې څه ویلي وي وکیل صاحب خو زما په خیال ډاکټرانو سره دی هغه دی راغی بیبي ډاکټر صاحب وایي چې یو 2 ورځې به دی موږ سره تېروي دا پټی به ورته بدلو هو نن به ورته د لاس ایکسرې هم کوو لالا وا دې اورېدل یو 2 ورځې به دلته تېروې خو ورندارې دا خان اکبر تر اوسه ولې رانغلو ته راغلې او هغوی نشته را به شي لالا فکر مه کوه ته ارام وکړه او ورندارې چې هغه ته به اطلاع شوي او که نه لالا ما خو ورته سوال جواب کړی دی خامخا به راځي که ګوري او کور به نه و او مور خو یې نه د ښار لار لیدلې ده او نه د اسپتال لالا فی الحال خو در سره زه یم وکیل صاحب ته به اجازت ورکو ځکه چې د دې ډېر کارونه دي زه ځم چې دوی رخصت کمه وکیل صاحب ستاسو ډېره مهرباني تاسو ځئ ستاسو به کارونه وي نه چې خیر دی هېڅ خبره نشته دا روګان وغیره خو له ما روړي دي خو د ګل اکبر کاکا زوی لا نه دی راغلی نو که دا اوس ته تکلیف وي نو زه به ایثار شم نه جی نه څه ضرورت نشته تاسو ورځئ ښه ډېره ښه ده زه درنه لاړم تاسو د ګل اکبر کاکا خیال ساتئ په مخه مخه لالا وکیل صاحب مې رخصت کړ ښه دې وکړل ښه سړی دی خدای پاک د غیبو چرته نه راوستو ګنې ما به د سړک په غاړه څه کول لالا خدای پاک ثوابګیر بادشاه دی ورندارې ته ښځه ذات یې تا ډېر تکلیف وکړو که ته ځې نو هم لاړه شه خان اکبر به راشي او هغه به ملک صاحب ته هم اطلاع ورکړي پخوري سړی دی د اسپتال په لانجو پوهېږي جبار خان ملک یادوي لالا او جبار خان ملک یادوم ما سره ډېر ښه تعلق دی او لالا خبر یم ماښام نږدې دی زه به درنه لاړه شم خان اکبر ته به هم بیا اطلاع وکړم ډېره ښه ده ورځه ښه ناصر خان صاحب شکر په دې دی چې ګل اکبر زیات خوږ نه دی خو آخر د دې آرسي ضرورت څه دی چې ډاکټر پکې ني نرس ایلچوي پکې ني لیډي ډاکټره پکې ني دا اسپتالونه خو سواړه اسپتالونه نه دي آرسي خو رورل هیلث سنټر دی د یو کلي دپاره نه بلکې د خو شا ټولو کلو او ټولې آبادۍ دپاره دا اسپتال جوړ شوی دی میډم که چېرې موږ په دې سترګې پټې کړو نو دا خو موږ یو لوی جرم کوو بالکل دا څه وړه خبره نه ده د علاقې څومره مریضان به د علاج نه محروموي بلډینګ جوړ دی ډاکټران او عمله تنخواګانې اخلي د اسپتال نور ضروري سامانونه به وي خو که نشته نو علاج پکې نشته اول خو دا غلطي د هسپتال د مشر ډاکټر ده ورپسې د نور ملازمینو خو د علاقې مشران اخر د څه دپاره دي او د حکومت د څه لپاره دی د صحت وزیر د کم مرضدارو دی د صحت د محکمې افسران دا د څه دپاره دي هر کال په اربونو روپۍ بجټ کې د صحت دپاره ایښودی شي او حال دا دی چې په هسپتال کې ډاکټر ني ناصر خان صاحب د خلکو بنیادي حق دی په حکومت چې خلکو ته د صحت اسانتیا ورکړي او بیا د حادثو ښکار خلکو ته خو د فوري مدد ضرورت دی چې د حکومت اهلکار دومره غافل وي چې یو وړوکی شان هسپتال قدر هم نشي چلولی نو بیا د حکومت ضرورت څه دی بالکل میډم د حکومت لومبۍ ذمواري خو دا ده چې د خلکو د ژوند حفاظت وکړي ځکه چې دا د هر چا بنیادي حق دی چې دې ژوندی وي او ژوند ته هغه وخت خطره پیښه شي کله چې د چا صحت خراب شي حادثه کې څوک جوبل شي او علاج بغیر د اسپتال نه خو
بل څه قطعا ممکنه نه دی. میډم بیا څوک و؟ زما په خیال چې دا خبره د حکومت په نوټس کې راوستل ضروری دي. نو ولې میډم حکومت په د دې نه خبر نی؟ خبر وي، ارومرو به خبري، بلکې خبر دی. خو ناصر خانه د حکومت چلون کې ترجیحات بدللی. لاره کوم خپلولو پکار ده میډم. ګوره ناصر خانه، قوم او خلک اعتماد کې اخیستل اول پکار دي. که چېرې اول مونږ د صحت د محکمې د افسرانو سره رابطه وساتو نو خبره دې بده نه ده، ولې دې افسرانو ته پته نشته څه. دې ته ښه پته ده چې کوم ډاکټر څه کوي، کار کوي او که نه، څه وخت راځي او څه وخت ځي. د علاقې مشران د سملو غړي دې خلکو سره هم رابطه کول زما په خیال څه بده خبره نه ده. ضرور خو میډیا دې لر کې د ټولو نه اثرناک کردار ادا کولی شي. میډم که یو پریس کانفرنس مونږ وکړو بده نه ده، خو یو بله طریقه اول که مخپله کونو. هغه څنګه میډم؟ هغه داسې چې د میډیا یو ټیم لاړ شي او یو ریپورت تیار کی په دغه رورل هیلث سنټر باندې، او دا ریپورت خور شي اخبارونو کې، په ریډیو او په ټلویزیون باندې، او بیا ورپسې موږ یو میډیا کانفرنس وکړو. میډم که چېرې مونږ د علاقې مشران یا یو مشر لکه جبار خان داسې سړی ځان سره واخلو نو بیا بده خو نه ده، خو دا سړی ماته ډېر مشکوک ښکاري. کیدای شي چې د ډاکټرانو سره یې څه تعلق وي. خو بیا هم کار ته اخیستی شو میډم. نظر انداز کول یې ښه نه دي، مسلې جوړولی شي. هیڅ مسلې نشي جوړولی ناصر خانه. دې خلکو ته که توجه ورکول کمه کړی شي نو زما په خیال دا به ښي، ځکه چې د دې ټولو هغه سرکاري ملازمانو چې خپل کار په صحیح توګه نه کوي، د دې په شا هم د ملک جبار خان غوندې خود غرضه خلک ولاړ دي. چې پریس کانفرنس کوو میډم نو که د علاقې څوک مشر را سره نو ښه به وي. ناصر خانه، موږ هم د علاقې د خلکو خدمتګار یو، او دا کار به موږ په خپله کوو. السلام علیکم ګل اکبره. وعلیکم السلام. ملک صاحب راځئ ملک صاحب. بس ګل اکبره، اطلاع راته راغله او راغلم. دا څه چل دی کولو؟ څنګه یې؟ زیات خو نه خوږه؟ الله خیر کو ملک صاحب، بس ته درد نصیب مې و، کنې نور ټول خلک بچ شول او زه پکې خوږ شوم. نو څنګه ډاکټران څه وایي؟ علاج روان دی؟ بس دا پټی به راته سبا له خیره بدلوي. د لاس دا پټی او د سر کې مې څو ټانکې دي، دا به بیا پرانیزي. نور اکسرې وغیره؟ اکسرې راته د لاس کړې ده، ډاکټر وایي صحیح ده، څه نشته. زه خدای دې ښه کړه، زما لایق که څه خدمت نو راته وایه، خو کار دې هسې هم راته کتلی دی. څه کار ملک صاحب، زه خو هسپتال کې یم. اکسیډنټ دې څه کړی دی چې مسله دې راته جوړه کړه، او خاص کر هغه ورندارې بیبي دي. حیران په دې یم چې تربور د ترا نغلو او ورندار دې راغله هسپتال ته. پوه نه شوم ملک صاحب. ته کله داسې پوهېږې؟ که ته پوهېدې نو دې تربور او دې ورندارې سره به تا تعلق ساتلو؟ خبره څه ده ملک صاحب، وایه. فساد دې جوړ کړی دی، فساد. څنګه فساد ملک صاحب؟ زما په خیال ته اول د ګل آباد هسپتال ته وړی وې. هلته نه ډاکټر او نه بل څوک. دغه خبره ده که نه؟ ناصر خان وکیل او د هغه ملګري میډم نرګس غټه مسله اوس جوړه کړې ده. اخبارونه ډک دي چې ډاکټران نه وو او هسپتال روان و، د ګل اکبر علاج ونه شو هلته. دې نه خو نه یم خبر ملک صاحب. ګل اکبره، تا ته پته نشته چې د هسپتال مشر ډاکټر زما خپل سړی دی. دغه ډاکټران دي چې زما په کار راځي. هغوی ما ته شکایت وکړو چې ستا د علاقې خلکو په موږ شکایت کړی دی. دا خو ډېر بد شو ملک صاحب، دا خو کور کلی دی، داسې شکایتونه خو نه دي په کار. ستا د ورندار روانې راته ښکاري، ځکه چې هغه هم تا له هسپتال ته راغلې وه. هغه دلته راغلې وه، هغه هسپتال ته نه وه راغلې. که دلته راغلې ده او که هلته، خو ښې نه دي کړي. که تاسو داسې کارونه کوئ نو ګل اکبره، زما لاسونه هم دومره واړه نه دي.
زه درته هم ځان ښوولی شم. ملک صاحب دې کې زما څه ګناه ده؟ زه خو هسپتال کې پروت یم، په خپلو دردونو کې ګیر یم، او زه به څنګه داسې غلط کار کوم؟ دا ستا تربور زرشاد او د هغه ټبر لګیا دي، ستا په وینو نه مړېږي او ته بیا هم د دوی نه نه اوړې، ته خپل ګڼې. زرشاد خو په موقع نشته، ورندار راته راغلی وه او تا ته به اطلاع درکړې وي. خبر شویم د هر څه راته پته ده، خو دا روندار د ستا غټه دشمنه ده ګل اکبره، ځان پوهې که وړوکی نه. نو تا لکه ځکه هسپتال ته راغلی وه؟ ناصر خان وکیل او میډم نرګس خو د علاقه کې فساد جوړ کړی دی، که د هسپتال ډاکټرانو ته څه نقصان ورسېدو زمانه خراب سړی بیا نشته. دې نه هم خبر شویم چې محکمې ته هم شکایت کړی دی. ملک صاحب خدای دې داسې ونه کړي. ګل اکبره یوه ورځ نه ده، دا خلک په هر څه کې کار لري. دا دواړه ډاکټران هم زما په سفارش دلته لګېدلي دي چې ایله غوندې مې په سر دړ کېږي نو راته رارسېږي، نو زه به یې څنګه داسې پرېږدم؟ ملک صاحب زه خو هر خدمت ته تیار یم. ته خو به کې خپل کار، ته به دا وې چې تا ته هېڅ شکایت نشته، بلکې ته به دا وې چې تا ډو هغه هسپتال ته تللی نه، نیغ دلته ښار ته راغلی. بالکل ملک صاحب. دغه مې درته ویل، نور چې څه کاري هغه به زه کوم. زه دلته ډاکټران پیژنم، هغوی ته به زه ویم او ستا علاج به په ښه طریقه کېږي. الله دې ستا مدد وکړي ملک صاحب. موږ غریبانان خلک یو، موږ څوک پیژنو، تاسو د برکت خاوندان یئ، مشران یئ. زه درنه اوس ځمه. رښتیا دا مې درته ونه ویل چې میډم نرګس او ناصر خان وکیل پریس کانفرنس کړی و او ورسره ستا روندار د مدعي په توګه ناسته وه. تاسو وی ملک صاحب، زه خو دې حیران کم. دا خو خبره ده که نه چې چل ټول ستا په روندار کې دی. ملک صاحب ډېرې دې راته سترګې ټیټې کړې. زه درنه اوس ځم، د خدای په امان. په مخه دې ښه. میډم مونږ خو ډېر تنګ کړي یو جبار خان ملک، او ګل اکبر لالم بیا خبرونه را لېږي چې ستاسو کار زما په کار کې. رابعه بیبي موږ صرف د ګل اکبر دپاره د هسپتال په ډاکټرانو او عملي شکایت نه دی کړی، بلکې دا موږ د علاقې د ټولو خلکو دپاره کړی دی، ځکه چې دا صرف د ګل اکبر نقصان نه دی، دا هسپتال خو اوس هسپتال نه دی پاتې، او بله دا چې د جبار خان ملک دې ملا سزا دي چې څه کوي هغه دې کوي، موږ به خپل کار کوو او هغه به خپل کار. میډم که زه ستاسو سره پریس کانفرنس کې نه وې ناسته نو ښه به وه، ځکه چې ما د زرشاد نه اجازت نه و اخیستی، هسې نه چې هغه خفه شي. خدای به خیر کړي رابعه بیبي، زرشاد دومره ښه مخل نه دی، خو حیرانه په ګل اکبر یم چې موږ د خیر خبره کوله او دې اپوټه د جبار خان مرګتیا کوي. میډم اوس به څه کېږي؟ جبار خان په ما زور راوړي د ګل اکبر لالا په ذریعه چې زه د پریس کانفرنس نه انکاري شمه او خپله خبره واپس واخلم چې دا په ما په زور میډم نرګس او ناصر خان صاحب کړې ده. دومره کمزوري به نه جوړېږي رابعه بیبي، زه به ګل اکبر سره هم خبر وکم، بلکې هم نن به ناصر خان ورشي او پوهېږي. ګل اکبر د ملک جبار خان نه ډېر زیات یریږي. نو د یاري تعویض هم ما سره شته، فکر مه کوه. میډم مسله غټه جوړه شوې ده، خو نه ستا دپاره او نه زما دپاره، د ډاکټرانو دپاره مسله ده، د اسپتال د مشرانو دپاره مسله ده. موږ خو به د خلکو د حقوقو دپاره اواز اوچتو او یو طاقت هم موږ د خپل کار نه نشي منې کولی. میډم ګل اکبر لالا وایي چې د ښار په لوی اسپتال الارج کې د دې علاج ډېر په ښه طریقه وشو. نو موږ خو د الارج خلاف شکایت نه دی کړی، ډاکټران خو د خدای فضل دی ډېر ښه خشته، چې ټول ډاکټران او ټول اسپتالونه خو خراب نه دي. او میډم د لاسو ټولې ګوتې خو یو عمره نه وي، دغسې ټول ډاکټران خو هم یو شانتي نه
دا څه دي میډم؟ خیر خدای خیر دا ډزې خو زموږ په دفتر وشوې او میډم همداسې راته ښکاري. بلکې په موږ وشوې.